هغه مدینه منوره ته هجرت وکړ. دا هجرت مدینه منوره ته په دې طریقه وشو چې یو خو هغه مدینه ولو د نبی له صلوات و سلام سره بیعت کړو چې موږ ستا هر قسمه مدد کوو تر اتلیش، او بل یو سره دا و چې د الله تبارک تعالی طرف نو تام امر راغی چې تاسو اوس هجرت کولای شئ او د مکه مکرمه نه تاسو وځئ. وکړه چې دیو د کفار او قتل چې په مدینه منوره کې مسلمانان پاتې نشو په مکه مکرمه کې ټول اوتل وفدن اوتل دوی سره یاره پیدا شو چې دا نبی له صلوات و سلام ام کو بدی خلکو پسې لاړ نو ګوره الته دا خلک مونږ ته یو موټی کوي طاقت ته جوړي او په مونږ باندې بیا حمله کوي. لہذا د دې خبرې د مخ کې نه بندوبست پکار دی چې نبی له سلام د مکه مکرمه نه ونوځي. نو دیو په دارالندوه کې راغون شو. په دارالندوه کې د مشران کبرا چې پای کې عتبہ شیبہ ابو سفیان او دا رنګ ابو جهل دا غټ مشران په دې کې راغون شو. ابو سفیان بیا ورسته ایمان راوړو او ابو جهل خو دغه خپل جهل کې د دنیا نه تل مردار شوی دا نور 2 پسې هم چې کم دی دغه خپل جهل کې تللی دي او دا دومره غټ جاهل چې کله واړه ماشومان هغه په دغه باندې کله عمله وکړه معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنہ واړه ماشومان دې یو توکل ته هغه په مرګ گزار کړو د نور قتلو برانو دې یو توکل ته افسوس دی چې وړو ماشومان د لاسه قتل کېږي ما ته غړ سړی وجلې نو مې خوشاله وړو ماشومانو د لاسه قتل کېږي نو الله تعالی ته خو دله چې د دقیق وړو د لاسه ستاسو مرګ راغلی بیا چې کله عبد الله مسعود صاحب په هین کې نو چې بیا راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله رسوله زما خو د جهاد کې ډیر زیات شوق او هم نه د موقع په مناسبت باندې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل به کافرانو کې ګرځي چې کم زخمیان دي او چې څوک پکې لګ ژوند دې د مرشه نه لري پس تاغه سټو او پس تاسو به ثواب ملو شي او خپل مقوا ارمان وری پوره شي. عبد الله مسعود رضی الله فرمایي چې زلاله منو د ابو جهل کې لک صاحب پروتو نور علاقانو په مرګ ماشومان گزار کړو بچ کېده نه خو لک شان تا صاحب کې وخ کته بره بګی کېده وجه زو تل سي ورنږدې شو ما ورته ویل چې دا څټ نه وهم دې و چې زمانہ څټو او خدای ارمان دی دا ارمان می پورا کا او خدای ته نه وته وکړه. عبد الله مسعود صاحب ته فرمایي چې څار ارمان دي وی چې دا څټ مینه ده دا په دې دې مړی طرف ته مو وها بلکې دې کې بره یو دلته بره دا څټ مینه سي نه اخپاتې شي وګد او دا عربو د زنانه راشه مې وګوري او به مې څټ صفاتونه کوي چې دومره وګد څټ تل راو ده لکه دا خيار دا په کم کار کې رواني دا په کم لار رواني او دا وېسه زکه ته ابو جهل وایي کنه نو دومره په خپل جهل باندې ولاړو دومره په خپل کفر باندې ولاړو چې په اخیری وخت کې مو ودا څټ نه دلته بره وا چې داخله خو بیا صفاتونه کوي دا ابو جهل په دغه کار کې تللی دی. نو کله چې نبی له صلوات و سلام دغه د هجرت ته مدینه منوره ترتیب برابر او دیو دلته کې بدر ندوه کې خپل فیصله وکړه او چې کله دیو دار نبی ته وردن نشول په دې کې یو بوډا سړی په شکل کې چې کومه د بوډا سړی په شکل کې شیطان ورته راغی په دروازه کې ته ودرې د نو دیو خو بارې کس نه پرې هو دغه چې دا خو دیو پټه مشوره وا چې بارای کس په کراشه خو بیا شای کیږي ټول مکه مکرمه نو دیو ته تپوس کوي چې تاسو کې باغ ته وای چې زه یو ناصح ما یو نصیحت کوون کې تاسو د پاره یم او د نجد علاقې نه راغلی شیطان د ځان چې کوم دی یو شیخ بوډا وته جوړ دا نجد چې کوم دی دا دغلته مکی مکرمه حدود سره نږدې راځي په مشرق طرف باندې او نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر دعا وکړه یا الله تعالی برکت واچي په شام کې او یمن کې نو صحابه ته فرمای یا رسول الله وفي نجدنا او په نجد کې نبی اسلام بیا په دوباره دعا کوي یا الله برکت واچي په شام کې او په یمن کې بیا ته صحابي فرمای یا رسول الله په نجد کې نبی اسلام په سلورم کله ته ویاله په دې نجد کې زلزلې بې طوفانونه بې او د شیطان اغخر بر دین راپورته کیږي اذن فتنو ده نن په دغه نجدي قوم کې یو عالم پورته شو نو مغستل مناسب نه ګڼم هغه عالم راپورته شو په مدینه منوره باندې حمله وکړه په مکه مکرمه باندې حمله وکړه دغه چې دا کم مقدس ځایونه دي زیارتونه دغه حرمت فیمال کو دا ګمبد په یو ورځ لړکو د مدینه منورې دربار نه دا قسمه خرافات وکړه ټول خلک نن سبا د اقل نجدي عالم تابعداري کوي داغه بارک نبی اسلام فرمایلی چې دینه بعد شیطان خکر راپورته کیږي خکر معنا دا د فتنې هم دغه دینه خوريږي هغه عالم دا تمام سودې نن لاندې کړي دي چې جنگلي تودري کې دعا کې
ته مخامخ چکنی نیولې غنی دي کړي هاذا شرک بس شرک ته چرته چې خو دې شرک دا دقه نجدي عالم د وجنه دا کار وشو دا دقه نجدو علوم عبد الوهاب نجدي دا عبد الوهاب نجدي را پورته شو نن سبا ټول خلک په دغه عربستان کې چې څومره دي اکثری تور دغه نجدي عالم په تابعداري کې روان دي دغه نجدي عالم ته د پتوی ورکړي دا کار دسی دی او دا کار دسی دی دا کار جایز دی دا او د ځان نه لګیا دی هر خبره د ځان نه ټول لغړه خبره هم دا کوي چې مدینه منوره دربار بازار نیتو کا بازار تراشه خو د نبی اسلام د روزي نیت باندې کې روزي ته باندې راځي دا حرام دي دا روا دي نور د سړي خرافات دي دا چې ذکر کوم زمو موضوع نه پاتې کیږي او ټمپوله دی او دغه نجدي د شیطان ورته ځان نجدي معرفي کړي چې نجدي ما نن تعجب په دغه مسلمانانو باندې چې هغه نجدي عالمانو په روان دي چې هغه نجدي عالم چې د نجد د پاره نبی صلی الله علیه وسلم وردا مونږ ته پېښنګوي راکړه چې شیطان خکر به راپورته کیږي زلزلې به پکې طوفانونه به خیر پکې نشته او شیطان هم چې ځان او خو نو دسي ونه ویل چې زبر د انډیا ما هغه د امریکای یو شیخ ما وې د نجد یې ګرو بیره ډیر عادت نه کوي ځکه نه خیر دی عزت تاسو خبري او نصيحت پکو څه مشورې وکړو بس د سر کټه کړه د غلې ناس ته ځان خپل ذکر اذکار شروع کړه خپل شیطانت کوي کنه پدې کې یو کس پورته شوی بس د فیصله وکړه نبی اسلام په خلاف باندې چې دی با په یو کمره کې واچو او جیل به کو بند بس په ځولانو کې متړلې تر هغه پورې پریدونه چې څومره وته مرګ نه راغله او بس دغه طریقه باندې چې کم دې نه خلاص بس نجدي شیطان سر کته کړو سره راپورته کوي نه دې چې بده کوټه کې بند کړ د دې کوټې نه خلاصول د بالکل آسان دي د چې کم ملګری تربيت کړی دی او کم چې مدینه منوره ته تللی دي اوبه د اغاز نه حمله راوړي دې بدل د دې کمرې نه وباسي د سیمه کوي دا راي غلطه راته سیمه کوي بل راي بیا ته سر کته اوس خپل راي نه ور کوي ښا شیطان کاری دی نو مسلمانانو کوم دي کیږي شیطانی کوي نو تاسو نه وځي څه وکړه باندې دا کار دي صحیح نه دی دا څه نه خو د څه نو یو څه وکړه نو سر کته خبره ما کوي شیطان بیا سر کته دیو بیا روان دی بیا پیسې لګي آیو په کیو ویل یو بس په دې مکینه به وباسو ځان دې ګرځي چې چرته زی او دې خپل خار نه به وباسو دلته موږ ته لنجه جوړه کړی د دین زموږ دلته ټوټه ټوټه کو بس ته دې زنه به دلته نجدي شیطان بیا سره راغی نه دې باندې کوي دې کدي څه وکړه هغه دومره پسته خله لري دومره خيسته اخلاق الله تعالی ورکړي چې کم ځای ته قوت بده ته جوړ کی او راو شو حمله بده باندې کی بیا به ونس نابود کی دا فیصله وسین نه ده یې سر کټک ابو جهل بکر راپورته شو زما خو خدا ده چې د هرې قبیلې نه انت قبیلې قانون وکنه د هرې قبیلې او د هر قام نه با یو نوجوان راپورته شو خو 13 تور بوله په لاس کې ورکړ او د په کور باندې به ورشو او په د باندې بچ کم نه په جمع باندې حمله وکړ په جمع باندې بس دې به قتل کعب دې منا په چیرې پورته کی او زمونږ بدلاخي نه چانه و بدلاخي او هم ټول مکی والا شو کنه هر یو مکی والا یو نوجوان برا پورته شو به حمله وکړ نجدي شیطان بیا سر را پورته کیا مشوره ده خبر هم صدا دا خبره بس دې قتل کړي دې تاسو قتل کړي نه د کار تاسو نشي تماموله بس دغه خبره ده چې دوی فیصله وکړه په دې باندې نبی له سلام هم قتل کو دارو نه دوه کې دا فیصله وکړه شیطان ته ورک شلاړ دوی په خپل فیصله کې چې کومه بس مخ کې روان دي اقدام کوي چې په نبی له صلوات و سلام په کوم شپه باندې د هجرت سبا ته اراده لري دیوم په دغه شپه باندې نبی له صلوات و سلام مبارک تکور نه چپ چاپې شو دغه چې جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام مبارک راغی نبی له صلوات و سلام مبارک خبردار کړ چې اے د الله رسوله ټول کافرانو صلاح کړی دا پس تشپ چې کوم د پدا باندې حمله د کف د مر کوي لہذا په خپل ځای باندې حضرت علی رضی الله عنه هغه چې کوم دی سملا او ته روان چې د هجرت باندې دغه چې د هجرت هغه امر راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنه بار بار حضرت عائشہ صدیقہ زها فرمای چې بار بار ابو بکر صدیق صاحب نبی له صلوات و سلام ته دا خبره تیروله چې مکه مکرمه نه مکه هجرت کو کله هجرت کو او نبی له صلوات و سلام ته صبر وکړه لپاره په خپل ملګری پیدا کی هغه دا و چې ملګری بیا نبی له سلام په خپل جوړ شو ابو بکر صدیق صاحب هم دا ویل چې ما یقین دی چې نو ټول صحابه تللی دي او زما ملګری هم نبی له صلوات و سلام د هجرت ته جوړیږي نجو کلا د شپې غیر ادا ویوړه نبی له سلام مبارک حضرت عائشہ فرمای راش اې د ترز وې هم او زومی هم او بهادرو ته به چا په ځای باندې څه سملی چې څوک دا مشوره وکړي چې یو پسته د پلانې ما قتل کو حضرت مله کوي
چې چل وکړو چې بس دی به دې ځای نه لور کو تاسو به څوک پورته شي چې د په ځای باندې سملئ ته ځلې ونه مثلا د دومره لوی خلکو چې خاو حمله په ما باندې راوړي زما خپلوالو غل او د مرګ غل نه معلوم چا مړ کړی لیونی جرأتمند چې ورته وایي چې حضرت علي صاحب جرأتمند او بهادر و یې واقع ته فکر کوه په ځان په سوچ وکړه چې داسې به وکړو حضرت علي صاحب ورته بالکل صحیح د الله رسوله نبی علیه الصلاۃ والسلام سره امانتونه چې کوم ورسره د کافرانو ځکه د کافرانو چې معمولی قیمتي شی نبی علیه السلام ته رسول وي دا تکیه ده په امانت باندې صادق او امین ته څه ګڼلې او خبره به نه منله نو دغه خو جهالت او کفر وکړه فکر وکړه ودا امانتونه چې څومره دي دا د پلاني دي دا د پلاني دا پلان ټول ته وکړو بس دا پلاني ته حواله کی او موږ چې کوم د مدینه منورې ته لاړو او موږ پسې بیا راځي خپل صادر مبارک ته تور کو هغه صادر کې په کم صادر کې چې نبی علیہ السلام مبارک ودا کېده ودغه صادر په ځان باندې رواچو نو دنه په اوس د نخ کاریږي صادر کې دنه سو نخ کاریږي او صادر د نبی علیہ السلام د کټ د نبی علیہ السلام د کور د نبی علیہ السلام بارو ته کفار ولاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زبردست خپل کور نه وته کفار چا پیره ولاړ شګي راواغستلې یو موټه شګي او سورۃ یاسین دا اولنی نه آیاتونه چې کوم په دې باندې ویلو او د کافرانو د سر ته دې وروشیندل هغه ورزي یو کافر په سر باندې خپل ډېر کیږي کول علي په نه پويږي په سرونو باندې خاورې پدې بس هغه سترګې پټې شولې نبی له صلوات والسلام مبارک خو زبردست روان شو کافران دغه صفات شو مبارک ته کور وته چې څنګه وته د اوس په دغه هین کې ولاړ دي نبی له سلام انتظار کوي چې په دغه د مو کوم لور دغه یو څوک راغی ولی ما بین وسې شي دا ولاړ دي موږ دې ته ولاړو چې نبی اسلام به سره وزینو په حمله کوي یا قمقلانو خو تللی دی وی څنګه تللی دی وی تاسو د خپل سر ته نه ګوري د خاورو ډیری ته په سر ودرولي او تللی دی تاسو په دې هم نه پوهېږئ خلک حیران شو چې دا څه وایي هر یو چې خپل سر لاس ویوړه په سر باندې خاورې پرتې ډیری ورته پروت دی په سر باندې دا کومه خبره ده چې دننه ورغلل وایي کتل هغه دی هغه پروت دی نه دی تللی حاجي د صادر مبارک هغه حضرت علي رضی الله مبارک دیو حیران ودرېدل چې دا راسه کومه وشوله اته الله تبارک تعالی په خپل حفظ امان کې واغسته دوی دغه چې کوم د خجله پاتې شول الله تعالی چې چا حفاظت ذمہ داری واخلي هغه بیا غستی به الله تبارک تعالی د ساتي هغه امانتونه بیا حضرت علي رضی الله عنه خپل کسان ته حواله کړو حضرت علي رضی الله عنه په دغه ځای باندې پاتې شو او دوی چې کوم دی وتل دا د هجرت مدینه د نبی له صلوات والسلام واقعا که جون سره وفا وکړ ان شاء الله بیا بیانېږي چې دا څنګه بیا د ځان روان شول په ست طریقه باندې هجرت په لار کې څنګه وشو مدینه منورې ته څنګه ورسېدل استقبال څنګه وشو وما علي الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين